نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ومولانا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وهم خير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال تبارك وتعالى في موضع آخر لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم در جوانی توبہ کردن شیوئی پیغمبریس وقت میری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزتمند مسلمانانو او ډیرو قدردانو ملمنو تاسو وړاندې د قران د مشان د دوه مختلفو ځایونو لګلګي سما تلاوت کړه لږ وخت کې مختصر الفاظ سره دی الله رب العزت ما جس فقیر ته ګناهګار ټول مخې ته صحیح وینا تاسو صحیح اورېدو او بیا موږ ټول ته صحیح عمل کولو توفیق درا نصیب کړي عزتمندو هر جمعه باندې دا علماء تاسو ته
یو نه یو مسله بیانوي، یو نه یو د نیکۍ لار درته ښیي، یا درته یو د ګناه نه د بچ کېدو لار ښیي، یو نیکي درته ښیي چې دا نیکي ده، یا یو بدي درته ښیي چې دا بدي ده او ګناه دی. په دې باندې الله خوشحالېږي، په دې باندې الله خفه کېږي، په دې باندې الله خوشحالېږي. نو د هغې مناسب بدله د خوشحالۍ مناسب بدله خوشحالي درکړي، جنت به درکړي، خپل رحمت کې به دننه کړي. او که چېرې د ګناه کار وکړي نو الله به خفه شي، د خفقان مناسب به الله پاک بیا تا ته عذاب درکړي، سزا به درکړي. او د الله عذاب او سزا ډېره سخته ده. لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. الله رب العزت فرمایي قسم دې که زما په شان څوک چاله سزا ورکړي، عذاب ورکړي، او زه چې څنګه تړل کوم قسم دې که داسې څوک تړل وکړي، زه چې وتړم هغه بل شان تړلی، زه چې عذاب ورکړم هغه بل شان عذاب وي. نو کومو ګناهونو سره چې الله ذوالجلال خفه کېږي او په هغې عذاب ملاویږي، نو دغه ګناهونو نه ځان ډېر بچ ساتل دا ډېر زیات ضروري دي. د نیکۍ کارونه چې وکړي الله به د هغې بدله کې دله نعمتونه جنتونه درکړي. خو که د نیکۍ کار ونه کړي نو صرف فریضه راټینګه کړي نو ممکنه ده چې الله پاک درته بخښنه وکړي. خو عزتمندو که الله خفه کړي او ګناهونه وکړي نو دا ډېر لوی نقصان دی. دا نیکۍ هم خوري او نیکۍ هم ختموي. نو دې وجې نه د جلب منفعت نه دفع د مضرت دا مقدم ده. طالبانو ته استادان چې سبق ښیي وایي د جلب منفعت نه دفع د مضرت مقدم ده. معنا څه؟ یا اول نفع حاصلول پکار دي، که اول خپله تابعه پکار ده چې په ما باندې څه مصیبت را نشي چې زه تاوان نه کوم. نو ځان د تاوان نه بچ کول دا اول دي، د ګټې سوچ وروسته دی. ځان د فساد نه بچ کول اول دي، بیا سهولتونه او خوشحالۍ وروسته دي. اول به دا سوچونه وکړي، مثال په طور اول به دا سوچونه وکړي چې په ما څه مصیبت را نشي، په ما کمزوري را نشي، په ما باندې بیماری را نشي، په ما باندې ناچاري را نشي. دا سوچونه باور وکړي او د هغې نه وروسته به بیا دا سوچونه کوي چې ورپسې به بیا د خوشحالو د نعمتونو او د بنګلو د موټرو دغه سوچونه به وروسته کوي. اول به د مصیبت نه او د ضرر نه د تکلیف نه د بچاو سوچ پکې. هغې نه وروسته چې ته پوه شوې چې بچاو میلاو شو، مصیبت نه بچ شم، فساد نه بچ شم، د ضرر نه خلاص شم، د دې قسم مصیبتونو نه په امن شم. نو چې امن میلاو شي د هغې نه وروسته بیا سوچونه نور کې چې اوس یو بنګله وي نو ښه به یو چې زامن وي نو ښه به یو چې ښه خوراکونه وي نو ښه به نو چې دغه سوچونه وروسته دي. دغه شانتې محترمو اول به د الله د عذاب نه د بچاو سوچ لومبی کې چې د خدای د عذاب نه زه بچ شم، جهنم نه بچ شم، د خدای د قهر نه بچ شم، د الله د خفګان چې الله رانه خفه نه شي د هغې نه بچ شم. نو چې دې نه په امن شوې وروسته ورپسې سوچونه شروع کړه چې اوس جنت وي او په جنت کې اوچته مرتبه وي او چې په جنت کې راته دا میلاو شي او دا میلاو شي. دا سوچونه به وروسته کې اول به د عذاب نه د بچېدو سوچونه کې. الله ذوالجلال هم په قرآن عظیم الشان کې د تقوا ذکر ډېر کوي چې تاسو متقیان شئ، تقوا وکئ. او تقوا ویلی شي ځان بچاو ته، ځان بچ کئ د فساد نه، د مصیبت نه، د عذاب نه، د الله د خفه کولو نه ځان بچ کئ. د دې خبر الله تعالی کوي چې دا درته میلاو شو، د هغې نه وروسته بیا د خدای د نعمتونو او د جنتونو سوچونه به وروسته کوي. نو عزتمندو دغه متعلق دا علما لګیا دي دې خلکو ته دا تعلیم ورکوي، دا سبقونه دا درسونه ورته کوي، په دې منبرو کې ورته کوي، په قبرونو یې ورته کوي، په لارو کوڅو کې ورته کوي، په جوماتونو په دې جمعه باندې ورته وایي. دې دپاره یې وایي چې دې خلکو کې څه احساس پیدا شي، دی د خدای د عذاب نه بچ شي.
په دغه سیزونو کې چې الله پاک په خپه کېږي او الله پاک په بنده ته عذاب ورکوي، جهنم ته بوځي، هغه غټ غټ ګناهونه تاسو جموش مسلسل ز تاسو ته یو نه یو ګناه ذکر وکړم چې دا یو ګناه دی، غیبت یو ګناه دی، چغلي مې ته بل جمل چغلای خبره وکړه، چغلي او عظیمه ګناه ده، د دې نظام بچ کې حرام خوري او غټه ګناه ده، مثال په تور دا سود خوري او غټه ګناه ده، شراب خوري او غټه ګناه ده، دا ګناه ده د دې نظام بچ کې، د دې نظام بچ کې. په دغه سيزونو کې دا نن چې ما کوم آیاتونه مبارکه تاسو تلاوت کړ دې کې الله ذوالجلال وایي زما د ناشکرۍ نظام بچ کې، زما ناشکری مکو. ناشکری څه ته وایي؟ د الله رب العزت د نعمت بے قدری، خدای پاک نعمتونه در باندې پرزونه کړی دا او ته د هغې قدر ونه کې بے قدری یې وکړي، نو دې ته ویلی شي ناشکري. الله تعالی رزق درکوي، الله ذوالجلال درته صحت درکړی دی، الله پاک درته مثال په طور نعمتونه دنیا نعمتونه د الله پاک څه شمېر نشته، ستا ذهن کې به نه راځي هغه یو عظیم نعمت وي، ته به پې پوه نه یې چې دا هم یو نعمت دی او هغه به ډېر لوی نعمت وي. امام غزالی رحمت الله علیه یو کتاب لیکلی دی الحکمت فی مخلوقات الله، د الله رب العزت په مخلوقاتو کې حکمت. نو هغه چې شروع شوی دی اول د انسان په دې نعمتونو او حکمتونو باندې چې الله پاک ستا په دې بدن کې پتا څومره پرزونه کړې ده، و بنده ځان ته وګوره، من عرف نفسه عرف ربه، چا چې ځان وپېژنده رب به وپېژني. هغه چې شروع شوی دی دې سر کې شروع دی، اول دې سر کې خبرې کوي، لوی دې سر کې الله تعالی دې مخ باندې دا ویښته پیدا کړي، څومره لوی زینت دی، څومره حسن دی دا د نارینه دپاره. که چېرې په دې مخ باندې دا ویښته نه وي نو دا نارینه به ډېر بدرنګ ښکاري. کم ملګري کم ملکان چې دا په مخ باندې حجامت کوي، دا ویښته لرې کوي او ځان ښایسته کوي، نو دا د ده ناپوهي ده او دا د ده کمبختي ده. ګنې دا ښایست نه دی چې دی مخ صفا کړي، دا حسن نه دی. حسن دا دی چې په دې باندې دا ویښته وي نو دا د حسن دی. دوه فرشتې د سهار په ټایم کې دا دعا کوي الحمدلله الذي زین الرجال باللحى وزین النساء بالزوائد. خدای شکر دی الله چې نارینه دې په ریګینو باندې ښایسته کړل او زنانه دې په کونسو باندې ښایسته کړې. زنانو دپاره کونسای لوی زینت دی، زنانو دپاره ویښته لوی لوی ویښته او په هغې کې دوه کونسای یو خوا بل خوا کول، دا د زنانه حسن دی، دا د زنانه ښایست دی. دکه شان د نارینه په مخ باندې چې ویښتې دا د نارینه ښایست دی. خو که چېرې بالفرض یو ماحول یو معاشره کې داسې وي چې دا حجامتونه کوي څوک او دا په دې باندې خلکو ته دا ښه ښکاري، دا به ده کمه کلتوب وي. خو که چېرې دغه سړی چې دا د حجامت کوي که ده په دې مخ دا ویښته د سره ویناړو راوتی نه وي نو په کار نه چې دی خو بیا ډېر خوشحاله وي چې زه د حجامت نه بېغم یم. دی بیا خوشحاله وي که دی دومره خفه وي دا څه مصیبت ده، دا څنګه مخ ده او جرابه ده، دا څه کڅوړه ده، څومره بدرنګ ښکاري هغه مخ او څومره بدرنګ ښکاري هغه مخ د زنانه چې په هغې باندې ویښته وي. نو الله تعالی امام غزالي صاحب وایي څومره ښکلې کار یې کړی او دې ویښتو په دې مخ کې دا ویښته دي، دا د شونډې ویښته دي، دا لویېږي ورسره جوخبره د سترګو د پاسه باڼه دي، دوه شپلونه الله تعالی د یوې سترګې لپاره مقرر کړي دي، هغه هم ویښته دي، هغه نه لویږي. که هغه هم داسې لوی دی څنګه چې دا ږیره لویږي سر لویږي نو دې انسان ته به څومره ګرانه وه. دا د بڼو دې ویښتو سره به چا څه کړو. بل هغه الله تعالی په کومه طریقه باندې جوړ کړي دي، هغه یې داسې شپول په دې سترګه باندې د حفاظت دپاره مقرر کړی دی. یو ویښته په بره ورتاو کړي دي، یو یې په ښکته راتاو کړي دي چې په نظر باندې په سترګه باندې څه تکلیف نه او داسې دي چې هغه کلک ویښته دي، هغه را ځونډېږي هم نه لکه نور ویښتو په شان پاستم نه دي. خو هغه وایي که دغه ویښته هم داسې لوی دی څنګه چې د سر را لویږي نو دا به څومره ګرانه وه د انسان ته، یا که د وریځو دا ویښته هم داسې لوی دی څنګه چې سر را لویږي دا به څومره ګرانه وه. نو د الله ذوالجلال نعمتونه دومره ډېر دي چې انسان یې د انسان کې زموږ یو استاد
مشر سپین ږیری ډېر ښکلی عالم و. هغه سره یو ماشومه وه، لورې وه، او ماشومه غېږ کې به ورسره ناسته وه چې مونږ ته به یې سبق وي. هغه بیماره وه. ما ته یې یو ورځ تپوس وکړ ماجي دې ماشومې ته څه تکلیف دی، څه بیماره ده؟ وایي دې داسې بیماري ده چې هغه اړو څوکوی نه چې دا څه بیماري ده، او حالانکې دې ته ډېر تکلیف دی او موږ ته هم د دې داسې ډېر تکلیف دی. ما د دې څه بیماري ده جي؟ د معدې څه فرق دی؟ وایي نه. د کولمو څه فرق دی؟ وایي نه. د زړه فرق دی؟ د ګردو فرق دی؟ وایي نه. نه، هر څه ټیک دي، سترګې غوږ هر څه برابر دي، اندامونه ټیک دي، ټیک ټاک دي، خو دې کې یو شی دی چې هغه الله تعالی دې کې نه دی پیدا کړی. ما هغه څه شی دی؟ وایي دې کې مسامات نشته، د دې په بدن کې دغه سوري نشته، کوم سوري چې د انسان په سرمن کې په دې کې یخوال هم دننه کېږي، چوله هم بې نو بنده یخ شي، دا اوبه پکې دننه لړې شي، یا چې مثال ګرمي شي او دا خوله پکې بار راوځي، دا د انسان دا ټول بدن جال دی، چاڼ دی دا سرمن. وایي د دې په سرمنه کې دا چاڼ نشته، مسامات پکې نشته. نو باید دې ته تکلیف سي. وایي دې ته تکلیف دومره زیات دی چې وایي د دې ګرمي هم ډېره زیاته سخته ده. د دې ګرمي هم دوره اندازه کې ګرمي اوبه ورته دننه نه ځي، په سرمن کې ولا اچي، دا یخېږي نه. او دې ته رده شپه کولر پکې ګرځي، د دې بیا هم ګرمي ورته بیا هم ډېره زیاته کېږي. د دې مسامات او نشوالي د وجې دې په بدن باندې ویښته هم نشته، په سر هم ویښته نه و، ځکه چې دې مسامات نشته، د دې په سرمن هم ویښته نشته، د دې غاښونه هم نه برابرېږي ځکه چې مسامات نشته. اوس مسامات و چا څه خیال دی چې دا هم د خدای یو نعمت دی؟ دا خو چې چانی نو هغه ته پته چې دا یو نعمت دی. په سرمن کې دغه لري باریک دا سوري که وینو موږ اوسه او که نه دا چې چانی نو هغه له تپوس چې دا څومره تکلیف دی. دغه شان عزتمندو په دې بدن کې بلا نعمتونه د الله دي. نو الله ذوالجلال فرمایي او د بدن نه بهر د انسان ته الله تعالی کم نعمتونه تا څومره څه ول الله تعالی پیدا کړي دي. دا میوې دي، دا خوراکونه دي، دا یخنۍ دي، ګرمۍ دي، یخې اوبه، ګرمې اوبه، نور او سپوږمۍ او ستوري او شپه او ورځ، ټول په ټول الله رب العزت د انسان ته پیدا کړي دي. دومره انعامات دي. الله وایي فاذکروني اذکرکم واشکروا لي ولا تکفرون. الله فرمایي وذما بندا زما دنه وذکروني اذکرکم، ما یاد کانو زبم یاد کما، تاسو ما یاد کئ زب تاسو یاد کم، واشکروني ولا تکفرون. زما د نعمتونو شکر ادا کئ، ناشکری مکوئ. د الله د نعمتونو شکر ادا کئ. الله در باندې څومره احسانات کړي دي، الله در باندې څومره انعامات کړي دي. و د خدای بنده د خدای نعمتونه استعمالې او الله خفه کې خوري د الله، سکي د الله، خوب د الله، ویښه د الله، رڼا د الله، اکسیجن د الله، شپه د الله، ویښېدل د الله په فضل باندې، اوده کېدل، خوب راوستل د الله تعالی. څومره در باندې الله ذوالجلال انعامات کړي دي، نو ته دغه نعمتونه د الله مخالف استعمالې، څومره بدبخت دی. څومره ښکلې سترګې الله درکړي، ته ورباندې ګندونه ګورې. و زما بندانو ما دله دومره ښکلې سترګې درکړې، نو ته ولګېدې، نو زه دې ورباندې خفه کړم. ما دله څومره ښکلې ژبه درکړه، نو تا ورباندې څومره سپکې سپورې ګندونه خبرې وکړې. زما درکړې نعمت دې زما په خفه کولو کې استعمال کړه. ما درکړې خپې وي، نو ته پې دومره غلطو پلطو پسې لاړې. و زما بنده زما نعمت، زما درکړې نعمت دې زما خلاف استعمال کړه. و زما درکړې لاسونه دې نو وګوره کنه، څومره ښکلي کارونه ورباندې کوې، څومره په دې لاسو باندې الله تعالی څنګه یو لوی نعمت درکړی. هله کوئی کمپیوټر هر کار کوي، هر کار کوي، خو د هر کار دپاره به تر خپله څه پرزک دی یو ځای کوي، نو هله به د هغه کار کوي. دې انسان له الله دا پنځه ګوتې ورکړي دي او هېڅ پرزه ورسره مه یو ځای کو هغه کار به کوي. داسې د خدای نعمت دی.
نو زما بنده ما در خپل لاسونه درکړل ته دا په دې لاسونو باندې هغه کارونه کې کوم چې ما خفه کوي ان زمانه مت زما مخالف زما په خفه کولو کې استعمال و بنده الله تعالی وای چې راز د محشر شي ته ما ته مخامخ شي نو زبددي اندامونو نه تپوس کوم تا نه ډکوم نه اليوم نختم على افواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون الله وی چې راز د محشر شي او تا ځان ته مخامخ خودروم یو بتی می سوق بني وياتينا فردا الله وی ما تبا ایک आवाज را مخامخ کیږي سوق بم در سر نه رور بنی مور بنی خور بنی پلار بنی یار دوست بنی تربور بنی پل پردے بنی اللہ وی ما تواتینا فرادا ما تبا ایک یواز رادی کما خلقناکم اول مرہ لکد مور نچمی آواز پیدا کروی اس سوک در سرنوک پی ابلغ پی سرطور ناسونتا دغا شانتی تبا ددی قبر نمرا پاسی پی ابلغ پی سرطور ناسونتا بربن خرخن برا پاسی اللہ وی مال برا دی بیا با ما تا ادریگی اس سوک بندر سرنین اللہ تعالی وی دبرنا تپوس کم تب مال جواب راکے دب تپوس کم دب سوال کم تب جواب راکے خدای یقینو کدا پر طول وقتونو کے سخ وقت دی جج تا چی مجرم پا پنجرہ کی ادریگی او پیسلہ و رگلہ ہو رئی دغه مجرم چې دا ملزم وتخلق وي د درنګ والی خف کل کلک وکیل مساتل دغه وسره ولاړ خطکړه وکیل ډېرو پیسو او دومره چالاک ته او تیز دی او داسې دلایل راړي چې دا خپل مجرم د سزا نه بچ کی جج د ذهن جوړی چې دغه د غلطي نشته دا ګناه د کې نشته په دې الزام دی وکیل لمشتا خپل خپلوان راغلي د سره ولاړ دی او نور سیوا خلکم ولاړ دی هر څوک بلا شی یو ټول ولاړ دی جج مستا مخه تستا غو انسان دی الله نه دی استا غو بنده دی او چې ډیر لوی سزا درکې نو تاسو به سزا موت ورواوري چې زیات نه زیات سزا یې وي چې سزا موت نو سزا موت خو تاسو هم الله اورولې دی دی دنیا ته چې کم سړی راغی نو سزا موت ته الله واورو چې اورات باندې مرګ راځي مرګ مخکې نه سزا موت سره دا غیر دی ریږي چې خدای خیر چې سین بس په سره چې سین بس وای ریګ دی وکیل مشتا او خلک مشتا الله وای زما په دربار کې به ایک واته ولا نه بروري نه بخوري نه بموري نه یاري نه دوستي نه سوکي نه دوستي او زه بتاله تبو وکیل بنمني پخپل به مال جواب راکې یوم یفر المرء من اخیه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه الله وإداس رزدا يفر المرء من أخيه يورور بدرور نتیق تکی چې داسې وګوري دا خو مې رور دی ضرب مقبل پلواړی یاره چې ترانه څه تپوسونه کې سرانه مددونه غواړي راته څه ونه وایي سکار خدمت راته ونه وایي نو دی به دینه مقبل پلواړی او ځان باندې باختی و امه د مور نه به م تېښته کوي مور ته چې وګوري نو مقبت نه بل پلواړی و ابي د پلان نه به م تېښته کوي و صاحبته د خپل ښځې نه به م تېښته کوي هغه خوږه ښځه چې ټول عمر یې مسافرۍ کړې او په سخت یې پیسه ګټلې وه هغې نه جولای کې اچولې وه هغه خوږه ښځه چې وویني مخ به دې بل بل واړی چېرته دا رانه څه ونه غواړي و صاحبته و بني الله وای زامنونه به م تېښته کوي
زوی ته به وګوري نو دا ځي رانه چې ته څه ونه غواړي پلار نه به تېښته زوی کوي د زوی نه به تېښته پلار کوي د مور نه به اولاد کوي د اولاد نه به مور کوي د رور نه به رور کوي د یار دوست نه به هم تېښته کوي د ښځې نه به خاوند د خاوند نه به ښځه تېښته کوي لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه الله وی داسې راز ده لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه هر یو سړی به په خپل یو شان کې یغني د بل نه به بې پروا وي هر سړی به په ځان اخته وي بل ته به یې خیال نه پښتو کې چې خلکو به مشرانو به چاته څه خیره کوله وی به خدای دې په ځان اخته کا قسم دې هر سړی به پر ورځ د قیامت باندې هر سړی به په ځان باندې اخته وي یارورې ما ورته خلا پرېږده زه بس یم ته بس یې هغه خلک چې الله ذوالجلال ول ډېر لوړ مقام ورکړی و هغه چې الله په قرآن کې فرمایي واتخذ الله ابراهیم خلیلا ابراهیم علیه السلام زما دوست و ما په دوستای سره نیولی و یارورا چې ورځ د قیامت شي نو هغه د الله خوږ دوست چې خدای په خپله وایي چې زما دوست و هغه به هم په ورځ د محشر اواز کوي یا رب نفسی خدای زیه درته نه یادوم الله مور پلار درته نه یادوم اللہ ذات خپل امتیانم نه یادوم اے اللہ اس سوک نه یادوم ایک یو ما بچ کا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما اللہ وی موسیٰ علیہ السلام دما دور خوب پیغمبرو چھ ما سر بے ایت پنی غب ما ور سر خبری کولی آغا موسیٰ چې الله ذوالجلال سره به نیغ په نیغه خبرې کولې نو هغه به هم پر ورځ د محشر اواز کوي یا رب نفسي اے الله مور نه خور نه امتیان نه هېڅوک نه یادوم الله چې څه ورسره کوې ستا خوښه ده خو یو ما فقیر بچ کا یو ما ته خیر کا نو ته به څه کېږي بس تو سوچو کب زماستا بسال وی من مسکو هغه خو خدای وسنه وای چې ما په دوستای سره نیولې دي او زما برګولیده دي زما خواږه دي زما نیازبین دي په قرآن کې الله تذکره کړی چې هغه د خپل ځان اواز کوي چې زماستا بسنه چې الله ذوالجلال ته مخامخ شي الله ورته وایه بنده دې به داسې یو خوا وګوري بل خوا به وګوري هغه وخت چې زه په ده به تېرېږي بابا عبدالرحمن وایي چې د مرګ سختې خوارۍ لرې په مخ کې چې د مرګ سختې خوارۍ لرې په مخ کې ورحمان لا پخوا دې ولې نه مري تا درته پرتې دي ته ژوندی په کار خدا وه چې ته ترې مخکې مړ وې د مرګ نه مخکې مړ وې د نیټې نه مخکې مړ وې چې دا تا ته کومې سختې پرتې دي ته داسې بې پروا یې نو عزتمندو عرض مې دا کو دا د بل پله لړم زما عرض دا و چې الله ذوالجلال به دې نعمتونو تپوس کوي چې کوم مونږ نه الله پرې زور کړي د ټول نه خو ستا په دې بدن کې چې لومبۍ چې کوم نعمتونه دي الله پاک به دې تپوس کوي تا د خدای درکړو دا تا کوم دا استعمال کړو ما تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس یو انسان بخپې په ځای ولاړ څو پورې چې پنځو خبرو جواب نه ورکړي
पहला सवाल लाजिमी है पर्चा की सर की निकली लुम्बे सवाल लाजिमी है दा लुम्बे लाजिमी सवाल له 15 اجزا دي پکې 15 واړه لازم دي دا به خامخا حل کې رست پکې یا شتا او پدې کې یا نشته دا پکې وان عمره فيما افنا عمر بكم ځای فنا مطلب او یا کال زندگی درکړې وا یا کال درکړې تا پکې سو وان شبابه فيما ابلا ما دلکه متیف کلی ځواني درکړې ورته په ځوانه سو تا په ځوانه سو تا دا ځوانه نه سکار واغست الله عبادت ته وکړه س خدمت ته وکړه الله دې رضا کا وکنا د دنیا دغه دې په وکړه عیاشای دې په وکړه غریانای دې په وکړه بدعملای دې په وکړه سسري دا کار سس کوي دا لکان جناکای سس کوي دنه چې الله د دې ځوانه ته پوښ کړي بس وای چې ما په دې ځوانه څه کم ګناه دې چې زما دا نوجوان طبقه نن سبا نه کوي هغه پاکي شونډې چې خدای د مور په خېټه کې دنه پاکي ساتلې الله ذوالجلال معصوم د مور په خېټه کې لویي غټي د مور د بدن نه ولوینه ورکي د مور بدن نه چې کوم وینه به خارج داغه الله تعالی دې معصوم ته شروع کې د معصوم په غټي بار بیا نه خارجيږي هغه معصوم ته دا وینه زی هغه پلیت وینه چې د معصوم ته دې په غټيږي نو الله پاک د دخل پاک ساتي د نوم په ذریعہ ورور په نوم باندې د تا غوینه دن ندی او د په غټيږي چې کله را پیدا شي هغه نوم ولدای کټ کیو غوټه ورکیه په سو تړیا وته دی وخت مناسب سيزونه راغلي هغه کله کله او ته ورواچه چې وینه واپس نه راځي هغه پلیت وینه الله ستا بدن ته درکړي د مور د بدن رس راغړ چانکړي د ستا بدن په غټ کړي د خو غره تاریخ خو خلنه درکړي خپل د پاک ساتل نو چې تر پیدا شو ته پکې پلیت شراب ورواچو نو الله پاک دې څومره خطا ما بنده ما ستاسو د خپل څومره خیال ساتل د مور په خېټه کې من دا پاک ساتل او ته چې راځي ته پکې پلیت شراب ورواچو تا پکې ګندونه ورواچو حرام دی ورواچو سسري واچو په دې خپل دې سسو وکړل محترم الله پاک قسم دی ثم لتسالن يومئذ عن النعيم الله دې ما دې قسم چې د وتا سن پر د محشر به د دې نعمتونو تاسو کولی کی اګرینا دا نو الله تعالی به د دې ځوانه تاسو کې څه کې ذات ده سوق پسا اختر یا سوق پسا اختر یا الله تعالی دې موږ خپل ځان طرف ته مایل کړي خپل حبیب محبت ته خدای زمون پړه کې واچي سګند اختر یا سګند اختر سوق په موبایل اختر دي سوق په ډرامو اختر دي سوق په فلمونو اختر دي سوق د پردو عزتونو لوټ کول باندې اختر دي په دې موبایل باندې پر دې عزت لوټ کوي په څه طریقه باندې هغه باندې اختر دي سوق بهر پس ګناہوں باندې اخته دي سوق د سپو پس لګېدلي سپي ساتي او سپو په چې د خدای ډېر نبی علیہ السلام فرمایي لا يدخل ملائکه بیتا فيه کلب او تصاویر او کما قال کم کور کې چې سپي نو فرشته د رحمت وته نه دي او چې تصویري وکړو فرشته د رحمت وته نه دي سوق د سپو په کار اخته دي سوق مرزان باندې اخته دي سوق په تیتران اخته دي څوک په پنتارو باندې اخته دي پنتار باندې خلک کوئی ځای باختور شي دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي او سړیو پنتاري والو زولا نبی اسلام فرمایي شیطان ته یتبع الشیطان دا چې کوم والو ته دا شیطان او دا چې چاوالو زولا دا شیطان دی تا کور بچری د خیره د مخنوي چې پنتاري وکي یاد ساتئ چری بدای نه مالداري نه بدای کې اصل انعامات او برکات هیڅ چری به برکت پر عزت کې نه راځي هیڅ چری بدای باندې چې څوک پنتاري ساتي چې څوک تیتران ساتي دا دغه د مرزان ساتي دا تنظری ساتي دا سپي ساتي نو څوک په دې ګندونو اخته دي څوک په موبایل اخته دي دې کې اخته دي او مرګ براشي او خدای ته مخامخ شو الله پاک ته رسول بیا اخلا ناسک الله دې زموږ تاسو په حال باندې رحم الله وای ک تاسو د ما د نعمتونو شکریا ادا کا
لازیدنکم زه به درته سیوا کوم. حضرت موسی علیه السلام یو پیرې ته په یو لار ته یو سړی و چې ډېر بد حال و، ډېر کمزور و، ډېر عجز و، خوار و غریب و، د رزق دره کې نه لګېده. هغه چې وکتل چې موسی علیه السلام دی ما طرف ته توجه برابر ده، ما طرف ته توجه. هغه سړی موسی علیه السلام ته ویل الله پیغمبره ته چېرته ځې؟ د الله راز لرې؟ وي او زه د الله راز لرم. یاره زما یو درخواست دی که دا دې الله پاک ته وکړ. وایه څه درخواست دی؟ وی زما ډېره عاجزي ده، ډېره کمزوري ده، زما رزق یو ورځ او دوه ورځې نه وي، نو که یو کار وشي نو وی څه وی چې زما دا کوم رزق یې مقرر کړی چې دا په یو ځل مال راکړي نو یو څو ورځې خو به یې سم وخورم، نو دا به بیا به ګرد ما څه کوي چې یو دوه ورځې خو یې سم وخورم، نو یې ماله د خپل رزق ټول په یو ځل راځي. موسی علیه السلام ورته ویل ته څه وایې؟ بس زه دا وم دا خو وګورم تنګ شوی او د غربت نه تنګ شوی. نبي اسلام فرمایي کله کله غریبي دوره حد ته ورسېږي چې بندې کفر ته ورسېږي. موسی علیه السلام چې راز د الله ذوالجلال راز وشو، بیا ورته الله راتلو کې ته په هر څه ښه عالم یې، یو عجز سړی و او ما ته داسې یو درخواست کړی، د هغه درخواست تا ته وړاندې کوم. هغه وی چې ما کوم رزق مقرر دی نو ماله دې په یو ځل راکړي چې بس یو څو ورځې خو یې سمه وکړم که. موسی علیه السلام ته الله پاک وایي ټیک ته به زه ورمې کوله، ځه دا درخواست دی د هغه منظور شه، ستا منظور شه، بس چې ته ځې رزق به ورته ټول چې کوم مقرر دی به ورته ملاو شي. موسی علیه السلام واپس راغی، هغه وخت یا بله ورځ دی یا لا بله ورځ دی بیا ولید هغه سړی چې ویلي د بلا ډېرې چیلای دي او ډېر څه خوراکونه څښاکونه دي، پته یې څنګه چل دی؟ بس څیز خو راته میلاو شو، بس اوس یې خسر کې خورم. وی دا خو به یو څو ورځې وخورې، عمر دی ډېر دی، بیا به څه کوي؟ بد باقي به بیا پروت دی، یو دوه ورځې خو به یې سم وخورم، زه خو د لوږې نه تسمه شم. څه وخت تېر شه، ډېر وخت پکې تېر شه. موسی علیه السلام وی زما چې دا سړي معلومات وکړم، رزق خو به یې خلاص کړی، خو چې مړ به وي که ژوندی به وي، ژوند به یې لایي او رزق به یې نه چې دا به کومه تماشه وي. چې راغی هغه سړي معلومات یې وکړه چې وی ته سړی ښه سورکي دی، ښه پړک دی، ښه چمک دمک دی، ښه خوراکونه دي، بله خلک دی، هغوی ته یې دسترخوان غوړولی دی، روټۍ ورته دي، یو لویه دنده ده، لنګر دی. موسی علیه السلام ورته ویل لکه سهل دی، بس ښه سورکي رزق وی رزق ډېر شوی دی، اوس هم ډېر شوی نه وي. هغه چې ما کوم خدای نه غوښتې وي هغه یې راکړی، نو هغه بیا پخوا ختم شوی دی، نو دا چېرته دی پوه نه یم. رزق دی خو بس خلاصېږي نه. یا خدایه موسی علیه السلام خو خدای سره خبرې کولې، لاړ کوی کور ته، یا الله دا نه کومه تماشه ده، زه خو په دې نه کوم، تا چې وله کوم رزق مقرر کړی و په یو ځل یې وله ورکړو، نو دا اوس څه چل وشه؟ دا څنګه چل دی؟ دا نه څنګه خبره کله وکړه؟ دا خو زړه کې وله شک پیدا. الله تعالی ورته وزما محبوب پیغمبر حضرت موسی ما چې هغه نه کوم رزق مقرر کړی و نو مې وله په یو ځل باندې ورکړ، خو هغه په یو ځل باندې ونه خوړو، هغه ته په هغه رات باندې چې سلک خوړی شو نو یې خوړو، باقي ټول زما په نوم باندې په عاجزانو باندې تقسیم کړو، ټول فقیرانو له ورکړو. دا زما وعده ده، من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، چا چې یو نیکي وکړه نو زه به یې وله لس په چنده باندې سیوا ورکوم، هله چې هغه زما په نامه باندې ورکړه نو خود به مې وله یو په لس باندې سیوا کوله، نو چې ما سیوا کړه نو هغه سیوا ورکړل شروع کړل، نو چې ما نور سیوا کړل نو هغه نور سیوا کړل. نو وزما موسی بنده، وزما خوږه پیغمبر، زما بنده ما سره یو تجارت وکړه، ما سره سوداګري وکړه، او څوک چې ما سره سوداګري کوي ان الله تعالی فرمایي هغه خامخا کامیاب دی، ګټمن دی. هغه وګټله که نه؟
هغه وګټله په دې چې ما سره تجارت شروع کو نو چې هغه زما د رضا کولو د خوشحالولو خیالو ساته زما په نامې ورکړه نو زما خو وعده ده چې څوک زما شکر ادا کوي زه به له په رزق کې سیواوالی کوم چې ناشکري کوي نو زه به له رزق ای به تنګوم بیتې لکه اوس په خلکو کې رزق ډېر دی خو تنګ دی بس مخلوق تنګ دی ګنې نن نه د 40 کاله مخکې چې کوم مشرانو یقین وکړه که دا رزق یو لکه دا اوس چې دی نه دا جامې وي نه دا بسترې وي نه دا فومونه وو نه دا یخې اوبه وي نه دا ګرمې اوبه وي نه دا کپړې داسې وي پکې به ټوټې لګېدلې وي نه یاره د جمې دغه دا اسپاګونه داسې وو نه دا فومونه وو نه دا صوفې وي نه دا پکې وو نه دا فرجونه وو نه دا ګریزرې وي نه دا فریزرې وي څه وو دومره د مزې ژوند د هغې په ژوند کې چې کم سکون و کم ارام و کم مزه وه کم خوند و په ښادۍ کې خوند په غم کې خوند په هر څه کې په رزق کې مزه د پیاز پاڼه به یې تاوله خو مزه به پکې وه د جوان پاڼه به یې نوړای نه تاوله خو مزه به پکې وه د چپړو اوبه به یې څښلې خو مزه به پکې وه سهار به پاسېد سوچ به یې کو د ځان د پاکولو ضرورت به ورته سوچ به یې کو چې کمې چپړې ته به ځم کم خوړ ته به ځم کم نیر ته به ځم په یخ ته سړځای کې به یې چېرته خوړونه کتل په هغې کې به یې غسل کول امبل به خو ژوند کې خواږه وو اوس ته په کمره کې دننه لګېدلی دی او ته باتون ته ودننه شي یو بمبتاو کې نو یخه بله تاو کې نو ګرمه او یاره فومونه دي پاسته فومونه دي یو دا نرم دی او دا ګرم دی او دا څه نشته خو عزتمندو مزه چې نشته خواږه چې نشته نو الله ذوالجلال وایي ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا چې زما دین تشا کې زما قرآن تشا کې ژوند به در باندې تنګو هر څه به در کوم خو ژوند به تنګي نو د الله تعالی د نعمتونو شکریه ادا کړئ ناشکري مه کوئ نبی علیه الصلاۃ والسلام ته یو سوالګند راغی او نبی علیه السلام نه سوال وکړ نبی علیه السلام مخې ته یو کجوره پرته وه هغې وله ورکړه هغه سوالګند یې هغه واخېسته خو هغه ورته معمولي غوندې شی ښکاره شو یاره په دې به ما څه وشي نور یې وغوښتل نبي علیه السلام نه وغوښتل بل چا نه سوال هغه سوال یاره په دې زما کار نه کېږي بل یو سوالګند راغی نبي علیه السلام نه سوال نبي علیه السلام هغه نه یو کجوره ورکړه ډېر زیات خوشحاله شو او ویې بس دا زما لپاره کافي شافي ده چې د خدای پیغمبر د لاسه ماته یو کجوره میلاو شوه دا ډېر لوی شی دی او په دې باندې به خدای ماته په ډېر برکت به پکې واچوي ما به پې موړم کي زما به پې کار سم کي ډېر زیات خوشحاله شو نبي علیه السلام یو خادم او هغې ته ویل ام سلمې رضی الله عنها ته لاړه شه او ورته ووایه چې څه شی درکره شته که څه نو د صدقې په نیت باندې راکړه چې چا دې ورکړو هغه چې لاړه خادم او ام سلمې رضی الله عنها ته هغې ورته وی هغې ورله 40 دیناره ورکړل وي دا پراته دي منکر او دا دې دپاره و چې چېرته غریب ته به ورکوم هغه راغله نبي علیه السلام هغې سوالګرتي د هغه ورکړل ورته یې وی چې تا د یوې کجورې شکریه ادا کړه نو الله پاک تا له د 40 دینارو نور هم سیواوالی وکړو او هغه ناشکري وکړه چې په دې به زما څه وشي نو بس سوال به کوي دغسې به ګرځي نو عزتمندو رزق الله راکوي خو موږ شکریه نه ادا کوو کپړې راله الله ښکلې راکوي خو شکریه مو ادا نه کړه ناشکري کوو داسې ناشکري کوو رزق خورو او موږ ګند ته ګورو په دې هوټلو کې خلک رزق خوري او ګندونه پې ګوري د خدای نعمت استعمالې د خدای رزق استعمالې او الله خفه کې د خدای سترګې استعمالې درکړي سترګې دا چې چا سره ني سترګې هغه نه تپوس کو دا ته پې څه ګوري د الله غوږونه استعمالې چې درکړي دله او دا ته پې څه اوري د الله رب العزت کم نعمتونه دي فبأي آلاء ربكما تكذبان ته به د خدای کم نعمتونه ناشکري دغه ابراهیم علیه السلام راغی مکې معظمه کې چې خپل زوی او خپله بیبي پرېښودې وه څه وخت پس راغله تپوس یې وکړو هغه اسماعیل علیه السلام لوی شوی و د بنو جرهم قبیلې یو جنای سره یې واده کړه ابراهیم علیه السلام چې راغی د خپل زوی کور ته راغی معلومات یې کول چې زویه به مې څنګه یې چې تپوس یې وکړو هغه ښکار له تللی و اسماعیل علیه السلام ښکار له تللی و
او خپل انګور نه تاسو ته وته وی په اسماعیل څه شوی جیش کان لته لري او اله وال سده وی اله وال سده کار او رزق ته کله ملاو شي کله ملاو نشي ډیر سخت ژوند دی ډیر سخت ژوند دی ډیر ګران ژوند دی ډیر په تکلیف دی ابراهيم عليه السلام ورته ښا وېدا چې هغه خاون دی راشي د کنه اسماعیل اسلام راشي نو ته وای چې دک شان یو سړی راغلی او سلام وی او زه ساره یې نشم او زما پیغام ورته ورکا او ته وای چې د خپل کور نه چوکاټ بدل کا درشد بدل کا دا صحیح نه ده ابراهيم عليه السلام اسماعیل اسلام چې کور ته راغی نو وی وته وی دیو بابا راغلی وی خسې څنګه بابا وېدا سره وی دا ما سی وی سشو وی واپس تر ولي وی بس وی چې ساره دې نشم او ما نه اله وال تاسو کو ما وته چې دا شان چل نه راته وی چیرې دا چوکاټ ته بدل کی وته وی ښا چوکاټ بدل کم درشل بدل کم یاو وی درشل ته معلومی کی تا تعالی سے خبرې کړې چې دا شکرای وی تا د خدای تا هغه صدا سے خبرې کړې دي چې هغه پیغمبرو نو دینه بهتره ده چې چوکاټ زلرکم هغه د طلاق ورکړ دې ته زمات طرف خلاص شو سموده پاس بیا ابراهيم عليه السلام راغی بیا بلې قبیله کې د اسماعیل اسلام واده کړو تاسو کوي هغه کو نشته دي او یاله وال څنګه دی ویاله والجی داسې ده کنه چې دوره قیمتي انسان الله ما ته راکړی چې شپه او ورځ په سجده پرته د خدای شکریا وکړه وی داسې اخلاق د چا نشته لکه داغه داسې خوی د چا نشته لکه داغه عبادت دوره څوک نه کوي لکه هغه داسې انسان پیغمبر دی کنه اسماعیل اسلام کو پیغمبر دی کنه نو ډیر قیمتي دی ابراهيم اسلام وایي یاره بچیا هغه خپل خده خوش اخلاق او ژوند خده دا راته وایا چې نور ستاسو خلاص کا ژوند څنګه دی د رزق سختی تنګي او وته وی رزق وی بابا رزق څه رزق کو الله مقرر کړی که سختی سخت برا کوي که نرمي نرم برا کوي هغه غمونه نه کو وی کې شی راته قیمتي ملاو دی د خپل پیغمبر راته ملاو دی پر رزق به څه کو رزق خو چې هغه څه مقرر کړی دی هغه را کوي که سخت را کوي که نرم را کوي لږ را کوي ډېر را کوي فراخ را کوي تنګ را کوي هغه د هغه ذات خوښه ده چې څنګه کوي هغه به کوي د رزق رانه مه تپوس کو نه د جواب کوم نور رانه تپوس کو خو داسې سړي سره مې نکاح شوې ده چې کره د شپه الله ته په سجده پرته یم د خدای شکریه به خلاصه نه کړم ابراهیم علیه السلام ته زه لاړم چې خاوند دې راشي که نه اسماعیل اسلام راشي پتا چې دغه شان یو مېلمه راغلی و داسې شکل و او تا ته وی چې دې چوکاټ قسم ووایه دا چوکاټ برقرار وساته دا درشل برقرار وساته ابراهیم علیه السلام اسماعیل اسلام چې کور ته راغی وی نن یو بابا راغلی و ښځه ورته وایي وی ښه څنګه وی داسې داسې بابا و هغې څه وي وی بس تپوسونه یې وکړل ما ورته جوابونه ورکړل او بیا وی چې هغه هلک چې راشي ورته ووایه چې هغه بابا وی چې دې چوکاټ قسم ووایه دا دغه شان ښه دی دا درشل برقرار وساته دې خیال وساته وی بس درشل ته دا بابا ته ما پلارو معلومه دا شوه چې تا ورته داسې خبرې کړې دي چې د شکریې د الله د نعمتونو د شکریې خبرې دي کړې دي ناشکري دې نه را کړې او موږ خان یو ورځ د محمود او ایاز مشهور دي محمود بادشاہ سره ایاز یو ګډ بسړی و راوستی و ډېر زیات پې مین و ایاز محمود بادشاہ پې ډېر زیات مین نو محمود نو هغه دا مدیرانو ورته نیت خراب شو وی دا څوک راغی و دی کور لرالی کور مېرمن شو دا دې کومه لبه جوړه کړه یو ګډ بسړی دی او د خو زمونږ نه بادشاہ واغسته یاره څه چلو کو د سره وی دته څه منصوبه جوړو چې دی لرې شي وی بس منصوبه دا ده چې خیال کوي چې چته دی خطا شي نو بس دی به مونږ په هغې باندې بادشاه باندې و یو ورځې داسې څه وخت راغی چې د وزیرانو کوش چې یاره مکان ملایږي نو بادشاه ته وایي دا ایاز چې تا سره دی یو راغلیا غوندې سړی دی چته ګډبه غوندې سړی دی تا ولې دوره مقام ورکړه انو دا ولې دې کې څه کمال دی دا خو تا ډېر دل دی او تا ډېر مخکې بوته هغه ورته یې دا به بیا چته ووایم څه وخت تېر شو یو د میوو یو کرټ چا راوړی دی چې هغه ډېر کچه میوه ده او تروي دي ډېرې تروي شروطې تروي دي لکه کچه مالټې شي نو هغه بادشاه چې کېناست انو ټول وزیرانو ته یو میوه ورکړه او ورته یې ویل دا وخورئ
هغه ټولو چې واغسته وه چې داسې نیمه کړه خولې ته کوم تندې وچوڼي او سترګې وایي چې دا خو دومره تروه ده دا خو د خوراک نه ده نو چې بل وایي چې دا تروه ده چې ایاز ته یې وکتل هغه ښه سور کې چپه چپه کوي او داسې خوري ته به وایې ګنې سمه خوږه ده نو چې ښه نیمې نه یې ور واړو د بادشاه ول اواز ورکړ ایاز مې ها ویل دا میوه تروه ده که خوږه ده ویل بس جي تروه ده خو بس تروه ده که نه څه کوو وی ته خو یې داسې خورې لکه چې خوږه یي وی یو جیزې داسې ځکه خورم چې دا کومو لاسونو ما ته راکړه دغې لاسونو ما ته ډېر عمر خوږې خوږې مېوې راکړې دغې لاسونو نه ما ته ډېر عمر خوږې خوږې مېوې میلاو دي نو نن چې تروه هم میوه میلاو شوه نو که ما لږ تندې وچوڼو نو دغه لاسونه به خفه شي چې ټول عمر مې خوږې درکړې نو هغه دې هېرې کړې چې نن مې لږه تروه درکړه نو تندې دې وچوڼه او داسې دغه شوې نو ورته یې ویې چې دا تروه دروغ درته نه وایم دا تروه په ټول عمر دې راله خوږې راکړې نن که تروه راکړه نو خیر ته تروه به وکړو ښه په خوږه کړه دا څه خبره ده نو هغې ته مخ راواړو وی ایاز سره زما ځکه محبت دی تاسو خپلې میوې واپس راړې کېښودې او هغه خو په سر نو محترم الله پاک ماله څه نه دي راکړي کوم رزق ته چې نه راکړي خوب راله راولي شپه را باندې ښه په ارام تېره کړي که دا خوب نه راتلی نو څه به دې کول نو چې سهار شي نو ویښ دي کې که دا خوب یې دنه نه بوتلی نو څه به دې کول نو یخې اوبه دله درکوي نو ګرمې اوبه دله درکوي نو کپړې دله درکوي نو خوراکونه درکوي نو یاره څه نشته کوم څه دي چې الله پاک او چې دا غوندې یو ورځ معمولي غوندې در باندې څه دغه راشي یا څه لوږه راشي یا د پخلي څه ني یا روټۍ لږه کمزوري نو په هغه ورځ باید ته سوره پر یاد وکړې نو هغه ذات به څومره خفه چې ټول عمر مې خوږې خوږې درکړې هغه دې هېرې کړې نن صرف معمولي غوندې سخته مې راوسته نو څومره پر یاد دې وکړه څومره نمک مردارې څومره نمک حرامې ته څنګه بې وفا یې الله دې موږ ته د خپلو نعمتونو شکریه توفیق را نصیب کړي خدای دې موږ ته د خپلو نعمتونو د شکریه ادا کولو توفیق را نصیب کړي محترمو ډېر شکر د الله ادا کوي ورځ شپه د خدای شکر ادا کوي د خدای ډېر نعمتونه دي د الله ډېر نعمتونه دي چې سوچ ورته وکړئ نو د شمېر نه بهر دي ډېر شکر د الله ادا کوي او چې کوم کار باندې الله خفه کېږي د هغې نه د بچېدو کوشش کوئ خدای مه خفه کوئ الله چې خفه کوي ټول کار به روان شي ټول کار برباد شي چې الله خفه شي الله بس ټول کار به ستا تباه برباد شي او صرف دا نه چې جهنم ته به لاړ شي دا الله چې خفه شي دا ځان له یو لوی جهنم دی دا ځان له یو لوی پریشاني ده چې الله خفه شو نو که تا جنت ته بوم ځي ته که جنت کې یم خو چې الله خوشحاله نه نو بیا به څه هغه جنت به څه جنتي ځکه الله فرمایي جنتیانو ته به زه زیری ورکم ورضوان من الله اکبر لویه خوشحالي او لوی نعمت د جنتونو له لوی جنت چې دی نو لوی نعمت چې هغه څه شی دی هغه الله وایي زه به ورته آواز ورکړم چې مبارک شئ زه درنه رضا یم چرې به دنه نه خفه کېږي دا ټول نه لویه خوشحالي ده او چې الله خفه وي نو که چېرې تا له ډېر نعمتونه درکړي خو چې الله خفه وي بیا الله مه خفه کړي د الله د خوشحالولو خیال وساتئ د الله د رضا کولو کوشش وکئ د خدای د نعمتونو قدر وکئ بې قدري مه کوئ الله دې موږ ته د عمل توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین